یو عام سړی راغی او یو عالم نه سوال وکړ چې ما د داسې وظیفه وښایه، داسې دعا راته وښایه چې زه ګناهونو نه بچ شم. نو هغه عالم ورته وی په یو شرط درته دعا ښیم چې زما یو شرط دی، هغه شرط پوره کړي نو زه به تا ته داسې دعا وښیم چې انشاءالله تعالی ته به چرتې هم ګناه نه کوې او بدنظري به نه کوې. نو هغه عام سړي ورته وی چې ولې نه مولي صاحب انشاءالله تعالی شرط به پوره کړم، دې کې داسې خبره نشته. نو عالم ورته وی چې دا دې پایو یو پیاله ده، دا د بازار هغه سر ته یو سړی ناست دی، هغه دا ورکول دي. نو چې ده کله د پایو دا پیاله یې واغېستله او روان شو، نو عالم ورته چغه وکړله وی لږ صبر وکړه. ورسره یو بل کس که او بل کس ته دا د هغه په مخ کې ووي که ده نه دې پیالۍ نه دې کپ نه لوغونې پی شوده ارتاو شو نو 2 څپېړې به ورته پرېږدي او د خلکو په مخ کې یعنې ډک بازار کې به 2 څپېړې ورته پرېږدي. نو دې سړي دا پیاله واغېستله او آرام آرام سره دې بازار کې روان دی او دا بل چې دی دی هم ورسره روان دی. ده دا پی ورسول، هغه سړي ته یې ورکړل او واپس راغی او هغه عالم ته یې ووي چې ما کوم شرط چې تاسو خیلی یو هغه شرط هغه ما پوره کړ. تاسو پی خیلی یو، ما هغه پی یوړل او هلته مې حواله کړل، تاسو د کس ما سره لېږلی و، دوی مو کتل. نو عالم ورته ووي چې تا دا پی دومره احتیاط سره ولې یوړل، په لارې باندې تا خیال ولې ونه کړه چې دا ارتاو شي مانه یا داسې، نو داسې څه یره وه در باندې. نو هغه سړي ورته ووي چې ما باندې یره دا وه که ما نه چېرته پی ارتاو شي نو ما به دې ډک بازار کې 2 څپېړې ووایي، نو دې سره به دا خلک وګوري او زه به بېعزته شم. نو عالم ورته ووي چې په دې دنیا کې ته د لږو خلکو په مخ کې خپل عزت چې دی د دې حفاظت کوي او بېعزتي برداشت کولی نه شي، نو قیامت پر ورځې چې کله ستاسو ګناهونه او بدنظریانې دا د خلکو په مخ کې څرګندېږي بیا به برداشت کړي. نو هغه سړي ورته ووایي چې اوس مولي صاحب زه پوه شوم، نن نه بعد به نه مانه بدنظري کېږي او نه به ګناه کېږي.